السلام علیکم ګرانه کتونکو فرمان خان وزیر یو سپیشل د جګړې پروګرام سره امید لرم چې بالکل به ټیک ټاک یو انتهایی زبردست پور فضا مقام د چې کوم د مماخیلو ایریا سره چې کومه کور مرزي دلته یو جګړه موجوده ده. دا یاران دوستان ټول دلته ناست دي، خپل وخت چې کوم نه دلته تیری او ښکار کوي. دې نه علاوه چې کوم نه د خپله مشغوله دپاره یو سیسټم یو جګړه چې کومه دغه جوړه کړې ده. حجرې ټایپ کسان دلته ناست دي، لکه خپل غم ختمولو دپاره چې کوم دلته دی راغلي دي، شپه کوي، وخت تیروي، شغل کوي او مجلسونه کوي. دا ملګري ټول ما سره ناست دي. د ملګري په طرف باندې راځم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. روجان نام ماته ووایه. ما نام اقبال حسین ده او په چا مشهور یې؟ نام اقبال حسین ظهور بې تخلص ده. اچھا جی. لږ لږ مو داسې شاعري مایري کړې ده، داسې ډېره خو مو نه ده، خو لږ لږ کې به دا مخچه کوله. اوس خو بوډاګان سلو او مخچه مو دا جي هغه کوله شاعري. اقبال حسین تاسو وایئ زه بوډا یم، څومره عمر به دي؟ یا جی ما به 53 تقریبا 53 سال عمر مې ده. درې باندې 50 کاله. جی. د دې جګړې یا د ښکار څومره تاسو تجربه ده؟ دا جی زه په سن 1976 نه چې کومه ده، زه په هغه چې وم 5 چې موږ جی دا ښکار کوو. د افغانستانان پیله د هغه باندې جګړه شروع کېدله، دغه روس هغه چې راتلل، روس افغانستان باندې حمله کول، هلته موږ جی دا ښکار چې کومه ده دغه جي نه ښکار کوو. تاسو ولید صاحب یا تاسو نیکه چې کوم دغه د ښکار کړی او جی دا ټول ولید صاحب دا موږ نه دا میراثي راغلی ده، موږ ته نکاح هغه نه دا هغه پاتې سلی ده. د کور مې غاړې سره چې څوک کورونه دي، نصرخیل، مامخیل سل، دا ټول جي ښکارزن دي. تاسو دومره وخت نه لګیا یو دا ښکار کوو، څه خوند یې په چمېندلی؟ د خوند نن موږ ته هم وشوه، ملګرو ته یې وشوه، ټول دې ویني نن په کیمرې باندې. خوند خو جي یو دا ده که نه چې دا ښکار چې کومه ده، یو خو سړي چې کومه دا خیالات بدل شي چې ته جګړې ته راسې که نه، دلته خندایي مشغلې د دنیا ټول ټینشن چې کومه ده ورک شي. دلته ټینشن مجلس نه کي، دلته تا مرغه څرنګې ده، ته څرنګې خندایي مشغلایي سړي سوچ و د ټینشن بیمار څه جي، دلته خپله مخه سړی روغ شي. زه حالانکې زه مخکې به چې کله به کېمې کول اسلام آباد کې زه فورمین یم چې ګدا سره خورشید خان نمیږي ممخیل ده، یک سره فورمین پاتې سره د اسلام آباد تقریبا ټول پاکستان مې کتلی ده، هر جي چې ما کار کړی ده. خو چې سوره سکون دلته ده که نه، یو په دین چې سکون ده، بیا زه وایم که دویم سکون ده، بیا به دغه ښکار چې ده. نو مطلب دغه دی چې دا خو پکار ده چې موږ ټول خلک د څوک بیماران دي، پکار ده چې ښکار ته وځي، چې دا بیماریانې ختموي، ټینشن ختموي، انگزایټي ختموي. دا نن سبا دا خلک ټول په دې بیماریانو چې شکار دي. تاسو دا بیماریانې خپل ختمې کړي دي په دې ښکار په وجه باندې؟ یا انشاءالله ما خو جي دغه ده چې زه چې کومه 10 سال ما بیماري وه، دا سیډ مې وخوږېده. زه چې دغه ښکار ته راغلم که نه، بیماري مې ورکسله وکړه بغیر د ګولیو نه. ما به دور ګولۍ اچولې، 3-4 ګولۍ مې به بلډ پریشر والې، ټینشن والې. ټیک ده، ډاکټر خو به درته ویلي چې بي پي دې های کېږي یا د هارټ زړه مسله دی، د دې دپاره به ته آرام ډېر سخت ضرورت دي. دلته به ته آرام کوی څه شپې؟ دلته جي موږ بغیر ګولیو نه چې کټ ته ورځو بیا وده یو. هغې وجه څه ده؟ هغه وجه دا ده چې دلته هم خبرې نشته، دلته پور فضا ماحول ده، ښه ماحول ده، کورمه ده، یعنې د خپله جي دا وګوره، مرغان دي، کرکرې دي، او شغل مجلس دي، دلته نه دنیا مجلس دي، نه د چا پسې غیبت دي. تا مرغه څرنګې ده، ته څرنګې و، دا ګپ شپ جي لګېږي. ټیک ده. تاسو په شپې چې کوم ده په لوږې میرې چې پرته یو، ټیک ده، انسان دی چې کله داسې خاموش پروت وي یا سې ملګري سره په محفل چې ناست وي، بیا خو څه نه څه دی په ټپې ما پیچیږي کی ټپو ما په چېرې دوران تاسو چلو داسې ده که نه چې کله کله وړه داسې کله مثال شعر ووایو، داسې بیا وخندي آرام. دا شعر ما ته ووایه، کتونکو ته ووایه. داسې غلام خفه دلته به کله به ګیدړ جیوان کې لا وکړه ګیدړ، بیا ما یارانو ته ویله، ما ورته زه شعر ته وایم. غلام غفار بل چې یو شعر ده چې ګیدړان په کلي وختل سپي چوپتي، ګیدړان په کلي وختل سپي چوپتي، او کمژکان وطن بزه بلې ته چوپتي. غلام غفاره نوره بویه چې ونه کړې، او ښځې هر قسم لګیا دي سړي چوپتي. نو به بیا وخندل جي ټوکې ټکالې جګړې چې به داسې مجلس وي، به دا څوک زړېږي چې سمه ده. دلته ښه خوندونه ښه عشق ته. اچھا ګیدړو خبره دې وکړه، داسې ملګري به دی چې هغه به ډرن ډېر زیات ګیدړ کله آواز کوي نو چېرې ترپ کړي دي جګړې نه؟ ښکرسر سړی څه ده، ډرن نه وي. هغې وجه صحیح وجه دا یې که چې دی همیش دپاره په تکلیف ښکار جي تکلیف سره راغلی ده. دلته به کله کله جي دوره ورځي رسې به کورمه راغله، دا به موږ شپې بیا مرغان په پورې کوو، دوره به راغله، مرغان یې نه ډوب کړي دي، حالانکې موږ به ډرسلي نه یو. دلته ښکار ژن سړی ډران نه ده، آس د دل سړی یک سره ډېر بالا زړی.
سمه ده ما سره بل ملګری هناست. السلام علیکم. اچھا ملګری ماته ته جمع چینه جمع نام ورته ووایه. محمد قیصر خان. قیصر بھائی تاسو خو عمر ډېر کم ده بیا هم دې سره شوق لرو اخر دې وجه څه ده؟ چې دا خو موږ ته پلرو نیکانو یو میراث پاتې سلی ده. لکه نیکانو موږ کارونه کړي دي پلرو مو کړي نیکانو به مو بیا رسټورانټ به ورسره تل انګریز ډي سی به و تر ټانک ورسې به دا بنو یو ډویژن و بیا به مې ورسره راتلې انګریزان به راتلل دلته بیا به ټېرې ویستلې ایلۍ به نیولې سوډر دا سوډرو ښکار بیا کوو. اوس موږ ته پاره دا خبره ده چې بیا موږ ښکار نه کوو هغو کړي دي ګوره پښتو وختونه. تاسو چې کوم د دغه عمر چې خلک چې کوم د یو وړ کې چې کوم دغه سپورټس طرف ته ډېر زیات دي تاسو مازدیګر ټایم دلته بیزي یو سپورټ سره مڅه شوق نشته؟ سپورټ سره مو شوق سره زه اوس نن خو تاسو سره مصروف یم کني دا مل زه مازدیګر چې په جامع الموضوع کې بیا موږ ګراوند دا هلته به تاسو لیدلی که نه هلته موږ زه خپله فوټبال کې لړیم فوټبال لګوم کور مې غاړې سره ده بیا مازدیګر ماښام چې سي بیا سیخ بیا په موټر سایکل راوسو هلته شپه مو جوګړې چې اوس سبا مل بیا چې کومه ده که نه ځو کلي ته. ټیک ته لکه ښکار چې خو اکثر ډز مز چې کوم د راځي او ما ټوپک نیول نه دي زده صفا خبر درته کوم څرنګه تاسو خپله نشناسۍ کوو لکه دی چې داسې یو مرغۍ راسي چې هغې باندې ډز وسي؟ دا خو هغه ښکار سره ته مثال هغه ده چې تجربه ده چې کنې مخکې به موږ چې راتلو که نه شاید به مو نه سره اچوی خو دا مشران چې کوم موږ ملګري دي تر زامن مې دیر سره بیا به هغو طریقې ښولې چې مثال ایلی د تردرومي بیا چې لري بیا یو غاز مثال لري توپاک ورسره وره چې نږدو هغه چې مثال بیا سنګل یوه سنګله لولې سله فوټ حساب باندې وله اوس موږ چې دی چې لکه پوره تجربه وسله چې مثال ایلی له هغه راځي که نه بیا موږ یې واله دوه مړې کړو دلته صحبت پوه کړو او دغسې موږ نشانه صحیح. اچھا اقبال بھائی داسې ماته وشوه تاسو خو ډېر وخت نه د ښکار کوو انتهایي زیات وخت یې سوی دی لکه په لوګې چې پرته یې داسې قدرتي افات چې کوم د انسان باندې راځي دوند باران راځي جلۍ راځي داسې څه واقعه تاسو ته معلومه ده؟ دا 1992 چې یو طوفان راغلی موږ هلته جګړو منځ چې شپې چې کومه ده شپې یو جي طوفان راغی خو زه چې پیدا شوی یم که نه ما په زندګي داسې طوفان بیا نه دی لیدلی. هغه طوفان و جي چې 24 غنټې هوا وچلېدله دالې ما یارانو ته وتله ما ته دا هوا چې دریږي نه بلکې شین و څه ورېځ نه وه داسې شین موسم ما ته دا خطرناکه ده دا هوا دې نه ځکه چې هوا چې یو جي ته جوړ چلېږي هغه نه واپسي چې بیا دا راځي بیا دا طوفان بیا جي شپې 10 بجې کېدلې چې په موږه کرکرې ډېرې ښه کرکرانو 22 جوړې کرکرې موږ سره دې چې 3 لکو 4 لکو پورې کرکرې وې ما ولې خپله یې وجوړوه حالانکه چې کله په موږ غره تله موږ جګړې ته مخ اړوله کرکرې مو چې ګولې بیا سړي مخه نه وه زه یې دوره چې کړلم ځکه نه دوره سیخې په ډګر وویستله چې ما کرکرې چې چا کومې خپلې کرکرې نیولې وې او نورې سیخې چیګې کړې پورته یې چیګې کړې بادامې سیخه خو پڼې چیګې کړې او دا کټونه نه دي دا یې وویل چې داسې دا پښې دي دا 3 جا ماتې وې 4 جي دا جا مسلې کرکرې چې کومې په مځکه لګېدلې وې هغې چا وزرم مات و چا پښې اوس زه وایم حیراني خو دا اوسپنې نه دي دا اوسپنې جي ټوکړې کړې وې بیا دا ډالۍ هغه ډېر نقصان یې کړی و خلکو نه ډېر دا جګړې مګړې ما ولې کرکرې جي اورجې نه چیګې وې او ورې ډېرې دا هغسې په هوا وړې وې دا پرتې وې مړې وې. ګوره انسان یو شي سره شوق لري تاسو د مرغانو سره چې کوم دا شوق لرو چې کله دا مرغانو تکلیف راسي تاسو ته خو بس هم تکلیف موږ ته جي دوره تکلیف رسېږي دلته جي دغه سړی دا دومره په ګرانډي بچي یې نشته دی زمونه غوندې شوری چې دی چې خفه یي که نه دی غریب زاړي دلته زاړي چې چا مرغه مړ سي که نه جي یو یغ ته پته لګي چې په چا تېرېږي موږ باندې چې دوره مرغمه بیماري موږ سم ورسره بیماري لکه زامنو چې بیماري دوره قدر عزت یې کوي. ته بیماري خبره وکړه دی باندې بیا راځو مرغانو بیماریانې هم دي دا ماته ووایه چې کله د غټ مرغان راځي زاڼه سوه یا کرکره سوه دا تاسو څرنګه نیسو سیستم دی؟ دا چې داسې اوسي که نه چې دا اوس مازدیګر د 4 بجې دی بعد ډزونه نه کوي اکثر خو په مرغانو ډزونه څوک نه کوي ځکه چې ډېر محبت یې ده ورسره خالي مرغابۍ ولي ایلی ولي بیا دا مازدیګر بانسي بیا 2 شپې راځي شپې تر 9 بجې نه اوسه تر 1-2 بجې رسي شپې راځي بیا موږ دا مرغان وړه ورته کوز کړو او ورې کورمې ته چې کورمې ته ورته کوز کړو بیا موږ سره داسې سوی هغه مو داسې لاس یې ورته ونیسو یو داسې ولو پاسه نه 2 ټیټې چې دا مرغان ورته کړو شپیلي باندې یې ککړې وی بیا هغه چې کومه د هغه جال چې وځي بل پسې چې پوهېږي چې ځان جلاسله نور نه جلاسله ویني بیا هغه بل پسې سیخې ونسي بیا چې ونسي سوا ونه وکړي کوثر ورووي بیا غلی راوړو بیا چیرځو.
داسې کومه ورځ ده چې تاسو ډیر زیات په ګڼ تعداد باندې چې کوم د مرغان نیولي او تعداد تاسو ته معلوم دی څومره باندې نیولي؟ یاره جی مخکې مو دا سن هغه خبره 3-4 مو نیولي دي مخکې د یوې ورځ باندې 3-4 په یوې ورځې خو آبه چیرې کړه اوس خو کستانه اوس صرف موږ دا شغل ته ځو 15 کاله ووتل دا کتونکو ته وشوه دا څه شی دي؟ دا چې کومه ده سوا ده جی دا چې کومه ده که نه دا به داسې خلاصه کې دا اوس هر سړی دا وال ورکوی نه شي دې نه شي ورکوی دا به سیخ هلته شپې به چې کومه ده که نه ډایرکټ به داسې ګوتې ته دې واچوله دا به داسې غونسې لاس جي دا چې ځان راځي داسې بیا وتولې سیخه دا په کوسرې راوړي داسې بس بیا به هلته سیخ دی بیا چې شخه شي تا به دا لاس ګوتې چې نیولی بل په ور سي مرغه روکاړي دغه نه وینسي بل کار ریډي وته جوه ته پته لګي چې شخص دا کوزه مځکې ته راسي داسې شادي اوزار چې کوم دا سوا نام ده دا چیرته میلاویږي که تاسو په خپله دا چې کله چینه راځي اکثر دا استعمالېږي دغه میان ول جلونه دي دا د دې لپاره دغه جال چې پاس په سر استعمال کېږي اوس موږ دغه سوا لپاره استعمالوو دا مرغانو ایټ ا ټایم خو به دا یو مرغه نیسي که نه یو داسې تاسو باندې یوه ټنډه راغله هغې باندې به څه کوو بیا؟ ټنډه راشي کله یو په چټ راشي کله دوه غونډه نه ښه قسمت خبرې دي قسمت خبرې دي کېدای شي ښه نه شي تاسو باندې پاسه چې کوم دا روان دي مرغان راځي څرنګه پته ته لګي څه انډیکیشن درکوي؟ جی اوازونه کې ډېر وړي 1 کیلومتر راسي جی دې اواز دي چې ځان هلته ځي کنه 2-3 کیلومتر راسي دې اواز دازي هلته کلی چې مخیل دی 2 کیلومتر به هلته چې دا کړي که ډېر اوږد اواز ده بیا دا ته پته لګي چې دا وایي دي دا مرغان چې کوم د کوم علاقې نه راځي؟ دا جی روس نه راځي روس نه سایبیریا ورته وایي دې ته وایي مسافر پرندې دا ځي روس ته بیا روس نه ځي دا له انډیا پله سمه ده تا طرف به زه بیا راځم کیزر په طرف راځو کیزر ماته دا ووایه چې تا په خپله باندې چیرې اوس داسې شکار کړی دی چې غټ مرغه دې نیولی دی؟ جی موږ خو دوه خو مخکې خوندونه اخیستي دي و موږ ما تقریبا دا 5 سال کېږي چې زه ښکار مې اخیستی ده و ما نه مرغه تر طریقه پورې لیدلی ده نه مې کرکار لیدلی او نه مې نیولی دي اوس فلحال موږ دا صحبتونه یې دلته جوړېږي صحبتونه کوو او مشغوله څه صحبتونه کوو؟ کله غوینه غوښه یي کله بریلري کله وړه غوښه یي سیرلي کله لال کو دا بس صحبتونه دي دا دلته یې مړۍ خورو ماښام او شپه تېره وښه بس دا ګپ شپ ځان ته عمومي شغل جوړ کړی دی. اچھا ما ته دا ووایه چې د مرغانو خو هر چې کوم زیروخ ته هغه ته خو بیماري خامخا لګېږي دوی ته کومې بیماریانې لګي تاسو معلومات څه کوئ؟ دوی ته جي دې ته یو بیماري لګېږي اکثر دا بیماري جي ډېر سخته بیماري اکثر ورته لګي نه خو چې کله ورته ولګېږي بیا ډېر کم بچ کېږي جي دې به علاج ځکه دې ته بیماري ولګېږي سپین غول کوي بیا دا بیا موږ پوه شو چې اوس دې خوراک نه کوي خوراک بند کړي بیا غسي دا یې واچېږي بیا چې یوتې واچېږي بیا دی د اوښ مثال دی بیا دی بیا نه څه چې کېدی دا پښې ډېرې دنګې دي چیږي دي دې څه علاج نشته د بیماري؟ علاج یې شته خو جي خو بچ کېږي نه ډېر کم تېر مرغان بچ کېږي بیا کښې نه ډاکټران څه وایي دې حوالې سره؟ ډاکټران خو چې دا چرګو ولي که نه دا مرغیو وال دا باډ وال دا دوایي ویټامین ورکړي ویټاسول دا واکار یې دغه ورکړي مطلب جانلیوا بیماری ده چې په ولګي ویبرمایسینو دا ګولۍ ورکړي دغه انټي بایوټیک ګولۍ دي سمه د زکامو دپاره ویبرمایسین. اچھا کیزر کوم خوراکونه د خوري؟ جی دغه باندې خو موږ ډېرې خرچې کوو که نه دومره په خپلو زامنو باندې مثال موږ خرچې نه کړې لکه په دغه کوو خیال یې ساتو دغه ته موږ باجرې وړو مچیو ګابینه زیتونو تیل انګی دا سره ورته میکس کړو که نه بیا دغه پخورو غنم پخورو داڼې د کبانو ګولۍ که نه دغه داڼې چې ورته بند کړو اصیلو غوړیو چې داڼه ورته اخیسته وو هغه پخورو لکه ډېر اینې پخورو اینې د غوینه کلیجي دا اینه ورته راوړو دا پخورو لکه ډېره خرچه موږ په کوو په دغه باندې. ټیک ده. اچھا ما ته دا ووایه چې ته په خپله باندې مرغبۍ شکار دې کړی دی چېرته یا مرغبۍ په کوم سیزن کوم ده چې ډېرې زیاتې راځي؟ دا جی چې کله هسې خو ځي شپې ځي اکثر ډېرې ځي شپې ډېره مشکله سره د اوستې لیدلی نه شي مرغابۍ ډېر شوټ چې ځي ډېر سپیډ وایي خو د چتر چې کله واپسي راځي که نه د سایبیریا ته ځي دا د جي ورېځ مرېځ کله جوړه شي بیا دلته ډېر وي په دغه شي بیا دلته ورځې ښکار کېږي دومره خو هغه ډېره موږ ولو نه موږ 2-3 واچو چې هسې ظلم ده نوره زیاتي نه ولو موږ دا شپې چې کومه ده شپې به بندي هلکه تا ته مې وي چې ډز بالکل بند دي وکه نه به په مرغبۍ باندې په مرغه باندې په داسې موږ خپل ښکار چې خپل قانون ده خپل اصول ده
صحیح ده 4 بجې نه بعد چې څوک ډزو کې 1 لک روپۍ جرمانه ده دالته جی دوام ژبه ورواله او ټول جګړه ولوا چې ټول جګړسونو تبا ته مړی کې بیا دا لوړ سخت قانون ده. صحیح ده. اچھا بل دا چې کوم دی انډې منډې سه ترتیب دا کرکرا دوه نسل دی کرکرا وزانه کنه دومره تکلیف تا ور جی چې کله دوه انګي وکي کنه نه انسان پرېږدي نه زوای کا واحد یو دا مرغان دي چې د خپل بچو سره ځوان چې په دنیا چې په مرغانو په بندګانو چې دومره هیڅ شي بلی چې محبت نسته لکه چې دوه زمونو سره اچھا نه خوراک کوي نه څوک پرېږدي داسې چې په لیونه ده لیوجي نه پرېږدي لکه سپینه خو دوه ډېرېږي کاره نه پرېږدي کال چې څو ورې دوه انډې کوي کال چې جی صرف یو انډې کوي دوه انګي کوي. اچھا دوه صرف ډېر عجیب په مشکله موږ ډېر اکثر ستړي نه خو ډېر په مشکله سره سترو. اچھا موږ دار ودلې دي چې د انډې ته ګوتې وره بیا خراب سي دا رښتیا خبره وایي آب دومره غوسناک ته چې کنه سیخه انګي ماته کی دا ولې وجه سي دا غوسه ده چې داسې غوسه ده کنه مرغه چې ډېر غوسناک شاید دا وایي کله مرغه انګي وسنه یوړه به د غوسې نه وایي غماته کی. پاکستان چې کوم موسمونه دي دوا چې تاسو ښکار زن ښکار کوي پسې او دا مرغان درومي دا چې یو غدا کنه مارچ مهینه چې دو اپسی او یغه نه بعد دا سپتمبر اکتوبر دا چې جی واپس راځي. تاسو ته د خو د علاقې چې کومه د بنو طرف نه دا مرغان تاسو ته راځي ته اخ طرف ته کوم طرف ته وړي طرف ته سي کنه وزي انډیا ته ځي دا ټول انډیا د امریکا جی انډیا ته ځي سریلانکا داسې افریقي جزیرو ته دالي تیری دال پته نسته مشته خو سي دالي انډیا پله که زر تاسو نو څه شوق لرو لکه یاره تاسو وایي چې ما ورسره مرغه نه دی نیولی آیا ذهن چې مو دا خبره راځي یا زړه چې دا خبره راځي چې یاره ما هم چېرې یو غټ مرغه ونیوی جی زړه چې خو مو راځي خامخا موږ پرته اوس دغه ته یو کنې اوس ښکار موسم د تیر په تېرېدو ده موږ سبا ته اتوار ته چې کومه ده د جوګړې ړنګو که نه کلي ته ځو ځکه چې یخ ډېر زیات نوره برداشت نه شو کوی یخ نه دلته ځکه دا خو آزاده علاقه ده او کور مې سړې سیلۍ که نه ډېرې سړې بیا دلته موږ نه شو څم خو لکه دا موږ ارمان یې خامخا موږ وایو چې چېرې مو شو خوند په واخیستلی مثال رایسي یا ښکار وکړو لکه دغه چې بیا ډېر زیات خوند ده. سمه ده. اقبال بھائی تاسو خو اوبو سره انتهایی نږدې پرته یو د اوبو چېرې تنګ کړي یو تاسو جی یو تی دو ور چې دا کورمه ختلی ده که شو ته یې موږ دا خو اوس جی اکثر ځکه نه راځي چې اوس دوی باندې جی سمال ډیمونه ورته وایي دا سمال ډیمونه جوړ څه که نه اکثر جی اوبه هغلته روکاو کړي دا که شو انتهایی تیز اوبه دي دا له اوغر نه راځي له اوغر کارک سره داسې راغلی ده له اوغر نه داسې راسي بیا ډېرې تیزې غروب وي بیا دې کورمې ته ګنډې ووایي داسې هغه ورته داسې په ډډو ورته واچوي بیا هلته دا اوبه داسې راسي دا موړه باندې ګډ دی داسې تللی دی ورتي دلته به یې دلي دي دا کورمې چې دا به کورمې چې ٹھیک ده خو دلته یې چیک دا چې نقصان کې موږ لاړ شو کلي ته ورو چیک شو. تاسو دومره وخت نه چې کوم د ښکار کو کور طرف نه څه مسله نسته کوروالې طرف نه چې یاره ټولې شپې بار تېری اخر ولې یاره دا جی موږ ته خو داسې نه وایي خو پیاډ چې دا ښکرسن دي خو چې دا نوی واده چې وکړي که نه دوه دا کله کله بیا وایي چې تا هغه ښکاري سلې بیا ورته ووایي هغه ته کورواله د زړونو باندې ګپ لګي موږ دلته بیا ډېره ګوته سره راغو بیا ورته وایي چې هغه ته خو دا د نن خو پیران ته جواب هغه ته وایي هغه کوروال ته وایي خاوند ته وایي بیا وایي یاره کوروال مې ډېرېږي شپې پیران ته ورتېږي پیران میران نه چې بس خو خپله ښه پېژنوله بچیان دې نه تنګوي چې ابو ته شپې باندې روانې چې وخته کور ته راځه که نه نه چې دا نسته موږ ته خو وایي ښکارونه کوو شغلان کوو خو دا چې داسې شاید ښکار که نه چې دا بخیر لالچ نه بخیر اسرې نه څه چاته تنګول ورکوو نه څه پریشان کېږي چاته تکلیف ولا خبره ده نه. جی ګرانو کتونکو دا و د جګړې زندگی او جګړې چې کوم خلکو څومره په مینې محبت سره چې کوم دا وخت تېروي د ټینشن نه آزاد د ټولې دنیا نه آزاد د غمو نه آزاد خپل وختونه چې کوم دا تېروي دوی دا خبره لري چې یاره موږ دلته پرته یو نو موږ ته هېڅ بیماریانې چې کوم دا نه راځي نو هغه خلک چې په محلونو چې پرته دي په بیډ باندې پرته دي ایټرانو او ایسي ته پرته دي هغه چې کوم دا نه دي خوشحال خو دوی په دې جونګړې چې کوم دا خوشحال دي نو دا زندگی نن موږ تاسو وښوله امید ده چې نن موږ سیر چې کوم دا هغه به تاسو ډېر زیات خوښ کړی فرمان خان وزیر سره د کیمرامین وسیم ګل او سره د ساتي ریپورټر شیر حسن خوشک سره په مخه مشه خدای په امان.